بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 31 ته اوله سپاره ده، اومه رکو ده او سوره بقره شروع ده او آیت نمبر 61 دی، یو شپیتم نمبر آیات دی. نن به انشاءالله مونږ په دې کې په یو شپیتم نمبر آیات کې اول د قرآن پاک ترجمه کو، بیا د هغې نه پس مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. وإذ قلتم يا موسى، نو دلته کې بتاسو اذكر محذوف رو باسي، اذكر محذوف پر رو باسي، واذكر او تاسو یاد کئ، واذكر تاسو یاد کئ، اذ هر کله چې قلتم تاسو وی، نبی علیہ السلام دی بنی اسرائیل ته وی په مدینه منوره کې وی اذ قلتم، وی تاسو هغه وخت یاد کئ کله چې تاسو وی. نو تاسو نه مراد مدینه منوره کې چې کوم يهوديانو هغه ته خبره کوي، خو مراد ته آبا او اجداد دی، یعنی چې تاسو پلاراو نکونو وی. وإذ قلتم ستاسو پلارانو نیکونو د موسی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم يهوديانو هغه وی. وإذ قلتم او هر کله چې قلتم تاسو وی، دا قلتم د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صيغه ده، فعل ماضی جمع مذکر حاضر. قلتم معنی تاسو وی. وإذ او هر کله چې قلتم تاسو وی یا موسی، اے موسی علیہ السلام، اے موسی علیہ السلام، لن نصبر دا د فعل مضارع د جمع متکلم صيغه ده. نصبر معنی ده مونږ صبر کو یا به وکو، خو چې د دې نصبرون مخکې لن ولګي نو د اخیری حرف لا نصب ورکی، او دا لن معنی ده هرگز نه، بالکل نه، بالکل نه. لن نصبر معنی مونږ صبر کو، لن نصبر معنی مونږ هرگز صبر نه کو، مونږ بالکل صبر نه کو، مونږ بالکل صبر نه کو. على طعام واحد، طعام واحد معنی دا یعنی المن والسلوى، چې مونږ په من او سلوا، دا من ځان له او طعام او سلوا ځان له او طعام. خو دلته کې قرآن کې مراد دا علی طعام واحد نه مراد دا دوانه سیزونه چې یو ځای مخې ته پراته نو خلک وایي لکه یاره زه روټۍ خورم، نو صرف روټۍ خو نه خوري که نه، په تبخي چې پخه شوي مونږ روټۍ هغې ته وایو. خو چې سړی وایي چې یاره زه روټۍ خورم، نو په دې روټۍ کې دته سالن هم پروتي، دته سلات هم پراته، دته قسمه قسم سو قسمه خوراکونه دته پراته. خو دا هغه وخت کې وایي یاره وایي زه روټۍ خورم، یاره ما د غرمې روټۍ وخوړه یا ما د ماسخوتن روټۍ خوړه. نو یو روټۍ خو صرف نه خوړلې که نه، هغې سره نور سالنې وغیره قسمه قسم سبزیانې خوړلي، هغې سره نور قسمونه د سلات وغیره خوړلي، قسمونه ډېري. خو په عام معاشرې کې چې دی خلک وایي یاره ما روټۍ وخوړه. ٹھیک شوه؟ نو دقه شانتې د دلته د طعام واحد نه مراد من او سلوا دي، چې دا من او سلوا دواړه یې وخوړل، د دوی به دا خوړل، من به یې خوړه او سلوا به یې خوړه. سلوا مړزانو وغیره ته وایي، د مړزانو په شانتې یو قسمه مرغۍ د کمترې نه ورکوټې وي او د مرغۍ چې ده د دې نه به لږ غټو. نو د دې دوانو په مینس کې چې دی دا مړز دغه راځي.
نو قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمای وای دا د بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته وی لن نصبر مونږ هرگز صبر نشو کولی، مونږ بالکل صبر نه کوو علی طعام واحد یعنی المن والسلوى، چې مونږ په دې یو قسمه خوراک باندې صبر نشو کولی، یعنی من او سلوا باندې، چې یاره مونږ به هر وخت لګیا یو. همدغه د من چې دی د حلوا په شانتې سپین قسم به تک سپین د پیو نه زیات سپین او د شاتو نه زیات خواږه، چې دغه خوراک دی دا به ساري د پرخې سره را پرېوته په پاڼو او په کاڼو باندې، دی به هغه خوړلی، دی ته من وایي. لکه نن سبا چې آیس کریم څنګه دی دغه شانتې. او سلوا چې دی دا مړزانو ته وایي. نو دی له به الله پاک دومره ډېر په لکو مړزان راولېږل به، دی به صرف نانیول او هغه به سره کول او خوړل به، دا دوه کارونه به دی کول. او د اوبو دپاره چې دی کله بیا موسی علیه السلام ته وایي فدع لنا ربک، د خپل رب نه موږ دپاره اوبه وغواړه. وایي استسقا موسی لقومه، د قوم د موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره بیا د اوبو سوال وکړو. نو الله پاک ورته وفرمیل اضرب بعصاک الحجر، په دې کاڼي باندې خپله کونټۍ ووهه او د دې کاڼي نه بیا 12 چینې جاري شوې. نو الله پاک ورته فرمایل وایي من رزق الله، دا د الله رزق دی خورئ، دا د الله رزق دی، دا من او سلوا. او بیا چې دا سلوا بټیران چې دي مړزان دا ډېر زیات ګرم سیز دی. نو دغه پس انسان ته د تنده لګي. نو الله پاک ورته وفرمایل چې اوس دغه خپلې چینو نه اوبه څکئ، چې موسی علیه السلام کم په کاڼي باندې دا امسا والې ده او دې نه دا اوبه راوتي دي، چینه چشمه ترې راوتې ده، د دغې نه اوس اوبه څکئ. نو دا وایي هذا من رزق الله، دا د الله رزق دی، دا تاسو له الله رزق درکړی دغه باندې. نو دی بیا موسی علیه السلام ته وفرمایل چې موږ په دغه یو قسمه رزق چې الله کوم را کړی دی، من او سلوا او اوبه، موږ نن نصبر علی طعام واحد، په دې موږ د الله هېڅ کلم صبر نشو کولی، موږ دپاره نور څه انتظام وکړه. نو دلته وایي اوس موسی علیه السلام ته وایي ادعو معنا ده تر وغواړه، ته دعا وکړه، دا ادعو د امر صیغه ده. نو بیا فا ورسره میلاو شوه، نو بیا وایي فدعو ته دعا وکړه لنا زموږ دپاره. لنا د لام جاره سره د نون ضمیر ولګېدو، د دې نون الفنا معنا ده زمونږه، او د دې لام جاره معنا ده د پاره. نو زمونږ دپاره فدعو ته دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه. موسی علیه السلام ته وایي ربک د خپل رب نه وغواړه، ربنا یې ونه وي چې زمونږ رب نه وغواړه. ځکه دی وی چې یاره بس ته پوه شه او ستا رب پوه شه. موسی علیه السلام ته به د بني اسرائیلو دقه وي، دی الله جل جلاله خپل رب نه ګڼلو، دی خو به د هغه سخي عبادت کولو ګڼه. بیا موسی علیه السلام په زور زبردستۍ په د هغې باندې څه قتل کړل، هغه کسانو ته وي خپل خلک قتل کوي. فقتلوا انفسکم، تاسو خپلوان قتل کوي چې چا د سخي عبادت کړی دی، نو دی به هغه خلک به قتل کوي چې چا د سخي عبادت نه دی کړی. نو د چا پکې زامن وو، د چا پکې پلاران وو، د چا پکې رونه وو، د چا پکې ماماګان وو، د چا پکې ترونه وو، د چا پکې ورېرونه وو، د چا پکې خوریان وو. نو دغه خلک بیا د کومو خلکو چې عبادت نه کړی دی راپاڅېدل او چې د سخي عبادت چا کړی هغه یې قتل کړه. نو دغلته کې ورته بیا د نورو بني اسرائیلو باندې بیا موسی علیه السلام ته وایي چې ته د خپل رب نه موږ دپاره وغواړه چې موږ له د ځمکې نه کم فصلونه راخیږي، موږ لپاره د هغې انتظام وکړي، موږ دله صرف په من او سلوا او په دغې اوبو صبر نشو کولی. نو موسی علیه السلام ته وایي چې ته د خپل رب نه وغواړه، داسې ونه وي چې زموږ د ټولو د رب نه وغواړه. هغې الله پاک خپل رب ګڼلو نه، موسی علیه السلام به پرې زور زبردستي هم کوله، خو بیا به نو دلته کې اوس وایي فدعو ته دعا وکړه. دا بني اسرائیل چې دي یهودیان، دی موسی علیه السلام ته وایي فدعو ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه لنا زموږ دپاره، زموږ د ټولو یهودیانو دپاره، ربک د خپل رب نه یخرج چې هغه پیدا کي، هغه راوباسي. یخرج کې هو ضمیر هغه الله سبحانه وتعالی ته راجع دی چې الله راوباسي لنا زموږ دپاره مما، دا اصل دا مما چې دی که نه دا په اصل کې دی من او ما دی، من معنا ده نه او ما معنا ده هغه څیزونه، دا ما موصوله دی. نو مما کم څیزونه چې مما کم څیزونه چې دا بني اسرائیل اوس موسی علیه السلام ته وایي ای موسی علیه السلام فدعو ته دعا وکړه لنا زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج چې الله پیدا کړي، الله راوباسي لنا زموږ دپاره مما کم څیزونه چې
تنبتو معنا روباسي یا راټوکي یا را زرغوني د ځمکه کې چې فصل وکړي او هغه فصل بیا را زرغون شي نو هغې ته تنبتو وایي تنبتو او دا تنبتو دا د جمع دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده او دا د ارض چې دی دا مؤنث دی نو ځکه ورله دا تنبتو مؤنث راغی تنبت الارض چې ځمکې را زرغونی ځمکې نه راټوکېږي ٹھیک شو نو ځمکې راټوکوي یا ځمکې را زرغونی مما کم سیزونه چې تنبت الارض ځمکه راټوکوي موسی علیه السلام ته د خپل رب نه زمونږ دپاره د ځمکې نه چې کم سیزونه راوځي کم سیزونه چې د ځمکې نه را پیدا کېږي نو هغه زمونږ دپاره د خپل رب نه دعا وغواړه چې الله پاک مونږ له هغه سیزونه راکړي په دې من او سلوا درله نور صبر نشو کولی نو بیا ورته اوس ورته د هغې بیان کوي چې دا بني اسرائیل لا یهودیان موسی علیه السلام ته وایي چې کم سیزونه مونږ غواړو من بقلها دا بقل سره چې کم ها ضمیر دی د قصا سره چې کم ها ضمیر دی فوم سره ها ضمیر عدس سره ها ضمیر بسول سره ها ضمیر دا ها ضمیرونه دا ټول د ارض ته راجع دي یعنی چې د دې ځمکې ساګ یا سبزي نو بقل خضروات ته وایي هر قسمه سبزی ته وایي دلته ته مونږه بعض مفسرین وایي چې دا ساک ته وایي او بعض وایي چې یار دا هر قسمه خضروات ته وایي هر قسمه سبزی ته وایي نو بقل په اصل کې عربی ته عربی کې هر هغه بوټي ته وایي چې د هغه تنه نه وي تنه چې تنه نه وي او په ځمکه خورېږي لکه اوس بادرنګ شو دغه شانتې تورۍ شوله نور داسې کدوان شو وغیره ټنډې شولې نو دا چې د کم بوټي تنه نه وي که نه تنه او لکه اوس بینډۍ ده نو د دې تنه ده ٹھیک شوه دغه شانتې دا کم بانجان چې دي د دغې عموم تنه ده نو بعضې سبزیانو تنه وي تنه اوس تورۍ دي د دې تنه نشته کدوانو تنه نشته د دې کم د نور څومره قسمه سبزي هغه ده چې د هغې تنې نه وي تنې نو هغې ته په عربۍ کې بقل وایي بقل نو دا یهود وایي دا یهود موسی علیه السلام ته وایي چې موسی علیه السلام په یو قسمه خوراک درله صبر نه کوو مونږ له د خپل رب نه هغه څیزونه وغواړه چې کومه ځمکې نه راخیږي نو بیا ورته وایي لکه بقلها د دې ځمکې نه راختو والا ساګ یا سبزیانې وقصائها قصه چې دی که نه قصه دا د قصاءتن جمع ده قصاءتن بادرنګ ته وایي یو بادرنګ ته وایي او قصائها ډېر بادرنګ د دې ځمکې بادرنګ قصائها او د دې واحد راځي دا قصاء جمع ده د دې واحد راځي قصاءتن قصاءتن یو بادرنګ ته وایي او قصائی صرف دا ګول تا چې ته لرې کړي که نه دا ګول تا چې لرې کړي نو دا قصائی چې دی که نه دا قصه نو دا بیا جمع ته وایي ډېر بادرنګو ته وایي نو بقل معنا را ساګ یا سبزیانې د دې ځمکې ساګ وقصائها د دې ځمکې بادرنګ وفومها فوم چې دی فوم دا عرب وایي چې دا اوږي تم فوم وایي او غنم تم فوم وایي فوم او بعض مفسرین وایي لکه څنګه چې مفسر ابن کثیر لیکلی دی تفسیر ابن کثیر کې چې فوم هر هغه نعمت ته وایي هر هغه څیز ته فوم وایي چې د هغه نه روټۍ جوړېږي لکه غنم شو جوار شو باجره شوه مکۍ شوه وریجې شوې د دې چې کله وړه کړي که نه نو د دې وریجو نه هم روټۍ جوړېږي د جوارو نه هم جوړېږي د غنمو نه هم جوړېږي او د باجرې نه هم جوړېږي نو د مکۍ نه هم جوړېږي نو دا چې وړه کړي د دې نه روټۍ جوړېږي نو فوم معنا ده هر قسمه هر هغه څیز چې د هغې نه روټۍ پخېږي خو دلته ته مراد غنم اغستی اکثر مفسرینو ته غنم اغستی دی او بعض مفسرین وایي چې د فوم غنمو ته هم وایي او اوږې ته هم وایي اوږې ته نو دغه بني اسرائیل اوس موسی علیه السلام ته وایي چې صرف په من او سلوا د الله صبر نه کوو موږ دپاره د ځمکې نه هر هغه څیز د الله نه وغواړه چې ځمکې راله راوټوکوي ځمکې نه راله راوخیږي چې لکه بقل هر قسمه ساګ شو او قصائها او د دې ځمکې بادرنګ د ځمکې نه راختو والا بادرنګ وفومها او د دې ځمکې نه ټوکېدلو والا راختلو والا غنم شو یا اوږه شوه
وعدسها عدس مسور ته وای مسور او د دې ځمکې مسور یعنی وعدسها او خپل مسور چې د ځمکه را خپل مسور روباسي وبصلها بصل پیاز ته وای پیاز نو د دې ځمکې نه راختو والا پیاز ٹھیک شو نو دلته کې اوس وای فدع لنا زمونږ د پاره ته وغواړه دعا وغواړه ربک د خپل رب نه یخرج لنا چې هغه الله زمونږ د پاره روباسي هغه رب زمونږ د پاره روباسي مما کم سيزونه چې تنبت الارض زمکه را زرغونی زمکه را ټوکي من بقلها لکه خپل ساگ یعنی چې د ځمکه خپل ساگ را زرغونی وقثائها او خپل بادرنګ یعنی چې د بادرنګ را زرغونی وفومها او خپل غنم چې د ځمکه خپل غنم را زرغونی وعدسها او خپل مسور وبصلها او خپل پیاز نو د ټولو سره چې کم بقل سره قصا سره فوم سره عدس سره بصل سره کم د هغانې لګېدلې ما په دا ټکونه کړي د دې ټولو مراد د ځمکه ده ارض ځمکې ته وایي نو قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل قال کی هو ضمیر موسی علیہ السلام ته راجع دی چې موسی علیہ السلام او فرمایل ما دا ورکوټه لیکلم دی موسی علیہ السلام او فرمایل اتستبدلون دا حمزه چې دا سوال د پاره دی مونږ وایو یاره اتذهبون الى المسجد آیا تاسو جمعه ته تللی وای زه وړونه تاسو کوم یا دې الک نه تاسو کوم اتذهبوا الى المسجد آیا ته جمعه ته تللی وای یا اتذهبوا الى المدرسه آیت جمعه ته تللی وي نو دا آیا لفظ مونږ په پښتو کې وایو کنه د سوال د پاره استعمالو نو په عربی کې دا حمزه استعمالیږي اتستبدلون آیا تاسو بدلول غواړئ موسی علیہ السلام اوس د بنی اسرائیل ته وایي چې الله تاسو لمن او سلوا او د کانینا چشمه دا نعمت د لږ من رزق الله دا د الله رزق دی الله د خپل دا رزق درکې نو تاسو دونه بې وقوف او کمقل او یعنی بې ضمیره خلک چې تاسو د الله رزق چې دی که نه هغه من رزق الله چې ورته وي یعنی من او سلوا او د کانینا وتو والا اوبه د تاسو اوس دا په یو ادنا څیز باندې بدلول غواړئ ادنا څیز څه شی دی بقل دی قصه دی فوم دی عدس دی بصل دی هغه من او سلوا تاسو ته بغیر د محنت ملاوي ده په هغې کې ستاسو د خپل لاس محنت شامل نه اوس کته ساگ غواړي ته به هغې دپاره خامخا ځمکه ګوټ کې هغې دپاره به تخم راوړي اب پکې شیندي بیا به ته هغې له اوبه ورکې هغې سره به خواري محنت کې چې لږ راغټ شي هغې نه به ګنده بوټي وباسي نو دغه خواري او محنت غواړي نو الله پاک دا موسی علیہ السلام د بني اسرائیلو ته وایي چې ظالمانو من او سلوا خورئ او د الله عبادت ته فارغ یئ نو اوس تاسو په خپل ځان ولې په مشقت کې اچوئ په محتاجۍ کې اچوئ ولې ځان په ذلت کې یعنی مبتلا کوئ چې تاسو ساگ غواړئ هغې دپاره به محنت کې پټې به اړئ او ټول محنت به پکې کې که تاسو بادرنګ غواړئ هغې دپاره به هم دغه محنت کې که تاسو غنم غواړئ د هغې دپاره به هم پټې اړئ او هغې کې به دغه کې غنم شیندې بیا به په هغه اوبه کې او بار بار به هغه په 15 میاشتو کې به هغه رسیږي بیا به هغې ته لو کې بیا به ته هغې دپاره تریشل راولي او هغه تریشل به کېږي او دا دوړې به پاسېږي او دا غنم به ته سنبالې او بیا به هغه غنم کور کې صفایي کې بیا به هغه دغه ته وړې دا مشین ته به وړې بیا به د هغې اوړه راوړې اوړه به یې هغه بیا به د هغې اوړه جوړې بیا به د هغې پیړې جوړې تبخي به اچې او هغه به بیا پخېږي په اور باندې بیا به یې ته خوري خو دلته کې در لمن او سلوا الله درکوي نو تاسو ولې دونه ځان ذلیله کوئ رسوا کوئ نو الله پاک ورته وفرمایل چې موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې که ته غنم غواړې هغې دپاره به محنت کې که ته مسور غواړې هغې دپاره به محنت کې که ته پیاز غواړې هغې دپاره به محنت کې او سخت مشقت دی د زمیندارانو نه تپوس کې ستاسو دا زمینداري څنګه ده اب تاسو ته په خپله ووایي نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایل اتستبدلون آیا تاسو بدلول غواړئ آیا تاسو اخیستل غواړئ تاسو بدلول غواړئ الذي هغه شیز هو ادنا چې هغه یو ادنا دی یو بیکاره دی الادنا یعنی الاخص الخزي الاخص چې هغه ډېر یو معمولی شیز دی معمولی شیز نو تاسو الذي کم شیز چې هو هغه دی ادنا ډېر معمولی یعنی یو معمولی سیز دی دا بقل او قصا او فوم او عدس او بصل دا ته د غوښو سره بدلول غواړي او غم د مارغانو غوښې او غم قدرتي د اسمان نه راکوزېدو والا حلوا او غم د پیو نه سپینه او د شاتو نه خوږه نو تاسو هغه بدلول غواړئ هغه
په دې باندې ادنا یعنی هغه چې کوم مسور او دال او د ادنا سیزونو باندې تاسو قیمتي سیز بالذي د هغه سیز په بدله کې یعنی د هغه من او سلوا په بدله کې بدلول غواړي هو خیر چې هغه ډیر بهتر دی ډیر غوره دی یعنی د دې دالونه او مسورونه او د دې غنمونه او د پیازونه او د بادرنګونه او د ساګونه تاسو هغه قیمتي او بهترین سیز هغه رد کوي او دا سیزونه پکې غواړي او په دې کې مشقت هم نه او هغه ته بغیر مشقت هم ملاويږي نو موسی عليه السلام ورته فرمایل قال موسی عليه السلام فرمایل اتستبدلون آیا تاسو بدلول غواړي الذي کم شیز چې ادنا هو ادنا هغه ډیر ادنا دی معمولی شیز بدلول غواړي بالذي د هغه قیمتي سیز په بدله کې د هغه من او سلوا په بدله کې هو خیر چې هغه ډیر بهتره دی یو خو خیر والا ذکر بهتر او غوره ذکر چې من الله یعنی من رزق الله د الله رزق ورته ویلې دی هغه ته د الله رزق ویلې په د دینه مخکې آیات کې به تاسو اوریدلی وای د استسقى موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم کلو واشربوا من رزق الله کلو دا منو سلوا خوري واشربوا او دا د کانی نه دا روتون کی چینونه چشمونه وبس کوي من رزق الله دا د الله رزق دی هغه ته د الله رزق وي او دا قصه بقل قصه فوم عدس بصل دې ته نه دی ویلې دام د الله رزق ته خو الته کې هغه ته اشاره دی لپاره ده چې مفسرین وایي دي کې نقطه دا ده چې دا من او سلوا دې دغه ته کې ځکه وي چې را کلو دا من او سلوا خوري وشربو او دا د کانی نه چشمه والا تازه وبس کوي او من رزق الله دا د الله رزق ته دې لپاره ځکه اشاره وکړه چې دا ډایرکټ د اسمان نه الله را لېږل برای راست الله پاک را لېږل په دې کې د بل شیز دخل نو بقل کې قصه کې فوم کې عدس کې بسول کې پدې کې د نور شیزونو دخل دی د ځمکې دخل پکې دی د اوبو دخل پکې دی د زمیندار د مهنت دخل پکې دی هغه مهنت پکې شامل دی او دا بس دا چې کوم دغه دی دا من او سلواري په هغه بهترین او غوره او د الله رزق ته براه راست د الله را لېږي د بل سیز مهنت پکې نه دی صرف ستاسو دومره مهنت دی چې ځان له په لاس راغونډې او خولې ته راوړي او یا دغه شان د مارغه رانیسي او پخې په اور باندې او هغه سور کړی خوري دغه دی نو دغه ته ځکه من رزق الله چې هغې کې بل د بل شیز دخل نشته او بقل قصه فوم عدس بصل په دې کې دخل شته مهنت دی الله یې راخېجوي د ځمکې نه خو مهنت خو به زمیندار کوي که نه نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې کم بې وقوف خلک یې یهودیانو تاسو څومره بې وقوف خلک یې چې یو قیمتي سیز چې دی که نه قیمتي سیز من او سلوا دا تاسو د یو ادنا سیز په بدله کې بدلول غواړئ نو اوس ورته بیا موسی علیه السلام فرمایي الله پاک بیا ورته وفرمایي وایي اهبطو اوس تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام ته وفرمایل چې دې خلکو ته ووایي چې اهبطو تاسو لاړ شئ دا اهبطو چې دی دا د امر صیغه ده امر ټیک شوه امر حاضر او جمع مذکر ده ها جمع مذکر ده او تستبدلون استبدل یستبدلو دا د باب استفعال صيغه ده د جمع مذکر حاضر تستبدلون معنا تاسو بدلول غواړئ په باب استفعال کې د یو سیز طلب کول یو سیز غوښتل وي غوښتنه وي پکې نو تستبدلون ما تاسو بدلول غواړئ او اهبطو دا د امر صيغه ده اهبطو معنا تاسو لاړ شئ اهبطو یعنی انزلوا تاسو کوشئ یا انزلوا تاسو کوشئ ښکته کوشئ یعنی مطلب دا دی چې تاسو لاړ شئ یا مصرا یو ښار ته من الامصار د ښارونو نه یو ښار ته لاړ شئ یو ښاریې ته لاړ شئ مصرا کې دلته د تنوین نه پته لګي چې دا هغه مصر ملک نه یادوي مصر په عربی کې هر یو ښاریې ته مصر وایي هر یو ښاریې ته لکه اوس پېښور دی دا ځان له یو مصر دی او مردان ځان له یو مصر دی چارسده ځان له یو مصر دی دغه شان اسلام آباد ځان له یو مصر دی دغه لاهور ځان له یو مصر دی هر یو ښاریې ته په عربی کې مصر وایي مصر ٹھیک شو نو دلته کې ته الله پاک ورته فرمایل اهبطو تاسو لاړ شئ مصرا یو ښار ته من الامصار د ښارونو نه یو ښار ته لاړ شئ یو کلي یو ښاریونه یو علاقې ته لاړ شئ یو کلي ته لاړ شئ او ښار ته لاړ شئ فإن نو یقینا هلته به وي لکم ستاسو دپاره ما کم څه چې سألتم تاسو غواړئ
د کوم څه چې تاسو سوال کوئ هغه به تاسو ته په یو خاریه کې ملاویږي هلته کې لاړ شئ د دغه میدان تیه نه او میدان تیه نه چې تاسو یو خاریې ته لاړ شئ نو مراد ترې اریحه خاریه ده اریحه کلی دی قریه ده قریه هلته کې لاړ شئ په هغه دروازه ورننوځئ او عمالقه سره جهاد وکئ او هلته کې بیا تاسو لاړ شئ او تاسو چې کله هغې نه ازادي حاصله کړئ هلته بیا کوئ خپل دا امن او سلوا بیا الله پاک بیا بنده کړه وضربت او ووخلی شو یا واچولی شو علیهم په هغوی باندې ضربت دا د فعل مضارع مجهول صيغه ده د فعل ماضی مجهول صيغه ده ووخلی شو علیهم هغوی باندې الذلة ذلت والمسکنة او محتاجی دا یهودیان نه دي محتاجی نه مراد فقر دی غریبی ده غریبی الله پاک په دې باندې د ذلت او د غریبۍ ټاپه وخله مهر پې ووالو چې دی به تر قیامته پورې غریبانان وي او دی به تر قیامته پورې ذلیله وي اوس هم تاسو وینئ چې دا اسرائیل څومره ذلیل خلک دی هر ځای کې د خلکو ته نقصان رسولو والا دي او دی به ډېر زیات مالدار وي په دنیا کې دې وخت کې د ټولو نه مالدارترین قوم دغه یهودیان دي خو زړونه به غریبانان وي فقر نه به ډک وي مسکنت په الله مسلط کړی دی او دی به همیشه دپاره همیشه به دی ذلیله قوم چې دی که نه دا به همیشه محتاج وي او دی به په ټول زندګۍ کې الله خپل ملک دی له نه ورکوي نو څنګه چې د هټلر په زمانه کې د هټلر تقریبا 60 لاک شپېته لکه یهودیان مردار کړي وجلي قتل کړي او د انګلینډ نه د فرانس نه جرمني نه دی نه په د دوسری جنگ عظیم چې په هغې کې د یهودیان سټې را تښتېدلي او څه مردار کړي 70 لکه مردار کړي دا نو په دې وخت کې چې اوس که ستا یو سوال جوړېږي چې یار دې زمانه کې د اسرائیل د په فلسطین کې خپل یو ځان له اسرائیل یو ملک جوړ کړی دی نو دا یاد وساتئ ګورئ دی له به تر قیامته پورې الله خپل ملک کلم نه ورکوي دا په اصل کې د امریکې ملک دی دا دغه ځای باندې امریکا خپل یو چوڼۍ جوړه کړې ده دا د امریکې او د برطانیې چوڼۍ ده او دا دغه پکې نولي دي د اسرائیل پکې نولي ځکه چې دا یو ډیر ظالم قوم دی ظالم چې دی پیغمبران قتل کړي دا دی ویقتلون النبیین بغیر الحق دی به په ناحقه پیغمبران قتلول شهیدان کول به کزکریا و یحیی علیهم الصلاة والسلام لکه یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام چې په ارو باندې دا شهیدان کړي او تر عیسی علیه السلام پورې په هغه باندې خواري کړي چې عیسی علیه السلام مونږه شهید کو خو الله پاک اسمانونو ته وخېجولو نو دی په یو ورځ کې 300 پیغمبران د سار نه غرمې پورې دی ټیم کې د سار نه غرمې پورې دی وخت کې به دی 300 پیغمبران په یو ورځ کې دی ظالمانو به قتلول شهیدانول به نو دا هغه ذلیل قوم دی یو کمترین قوم دی په دنیا کې د ټولو نه الله په ذلت ټاپه لګولې ده او مسکنت چې زړونه به غریبانان وي که دی سره دا ټوله دنیا هم شي که نه دی به د نور شي سپیتوب هم کوي د نور شي سپیتوب هم کوي نو دی کې دا سپیتوب شته دی نو یاد وساتئ ګورئ دا هغه ظالم ذلیل او ظالم قوم دی که نه چې دی په پیغمبرانو باندې سرپه نه ده کړې نو د فلسطین په خلکو به څه سرپه وکړي دی وخت کې په ایران باندې یا داسې نور د دنیا مسلمانانو ملکونو باندې به څه دی سرپه وکړي څه به په دی باندې رحم وکړي چې دی په خپلو پیغمبرانو باندې چې هغه وخت کې چې کم پیغمبران به د دوی مشرانو په هغې رحم نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خواري محنت کړی چې دا مونږ څو ځلې ورله پروګرام جوړ کړی چې یاره دا مونږ شهید کو خو بیا چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه فتح کړه او بیا دوی واپس مدینې منورې ته تشریف راوړو نبی علیه السلام نو بیا یو یهودنې ښځې ورله روټۍ پروګرام کړی او د ډېر خوشحالۍ باندې ورغلې وه ورته دا ووی نبی علیه السلام ته چې کیدای شي زه درته څه خوشخبري واورم مطلب یې دا کیدای شي چې زه ایمان راوړم نو دی چیلې حلاله کړه په هغې کې اور د هغې په دا پتون نه دی په دغې کې ورته زهر اچولي او چې کله بیا د نبي علیه السلام روټۍ خوړه چې څنګه خولې ته رانږدې کړه او د شونډو سې ولګېده نو هغه چیلې د پتون نه آواز راله چې یا رسول الله زه مسمومه یم په ما کې زهر میلاو کړی شوي دي او تاسو ما مه خورئ خو بیا هم د نبی علیه السلام شونډو مبارک سره لګېدلې وه نو د هغې نه پس بیا نبی علیه السلام چې دا 63 سال عمر کې د دنیا نه رخصت شوی و که نه نو دا د هغې
زهر او اثر د هغې نه شهید شوی دی. نو دا یاد وساتئ چې زمونږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی سر په نه ده کړې. نو دا په دې زمانه کې اسرائیل په یو وخت کې په چا باندې دی سر په نشي کولی، نه کوي، دا ظالمان نشي کولی. د دې زړونو کې رحم شته دی نه، هغه په دې الله ذلت او غریبي محتاجي مسلط کړې ده. د زړه غریبانان دي دی او یو قسمه پلیت بدبوی به د دی نه ځي ځکه چې الله دی ذلیله او محتاجه کړي دي. او قرآن کې الله پاک فرمایي که نه بل یو ځای کې وضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا اینما ثقفوا، دی چې چرته کې موسیږي په دی باندې الله د ذلت ټاپه لګولې ده. خو بیا مخکې ویلي بحبل من الله الا بحبل من الله وحبل من الناس، یعنی دی به همیشه ذلیل وي خو کم خلق چې الله بچ کوي. نو ګورئ که د دشمن هم وي که نه او د هغې ښځې هم وي نو مسلمانانو ته حکم دی چې د دشمن ښځې به نه قتلوئ، د دشمن ماشوم به نه قتلوئ، د دشمن بوډا به نه قتلوئ، د دشمن مریض به نه قتلوئ. او دغه الله حکم کړی دی چې دا به تاسو نه قتلوئ. نو هغې ته حبل من الله وایي چې دا الله پاک طرف نه دی باندې یعنی دا خلک به نه قتلوئ، دی ته دغه طرف نه ډیل دی. وحبل من الناس نه مراد دا دی چې یاره دی له خلکو یعنی پناه ورکړي وي. مطلب دا دی چې دی په کوم ملک اوسیږي نو هغې له به جزیه ورکوي، د هغې غلامي به کوي، غلامي جزیه به ورکوي، ټیکس به ورکوي، هر میاشت کې یا هر ورځ ټیکس به ورکوي او دی به په هغه ملک کې دی په امن کې به وي. نو تاسو کو سو وایي که نه چې یاره دا په اسرائیل کې دا کم دلته کې اوس دا اسرائیلیان او یهودیان پراته دي که نه، دوی یو ځان له خپل ملک جوړ کړی، دلته خو په قرآن باندې بیا نعوذ بالله اعتراض جوړېږي. نو یاد وساتئ ګورئ دا د دوی خپل ملک نه دی، دا د دې خپل ملک نه دی، دا د امریکې لاس دی دی سره، د برطانیې لاس دی دی سره، د یورپ لاس دی دی سره. دوی چې د دوی نه لاس راخ کړو که نه دا اسرائیل د 2 منټو نه دي، د 2 منټو. زموږ مسلمانانو کې الله پاک د جهاد جذبه اچولې ده، د ایمان جذبه ده پکې، د قرآن نورانیت ته ورسره، د احادیثو نورانیت ته ورسره، د منځ او د نیک اعمالو د تهجدو د دې نورانیت ته ورسره، د الله مدد ته ورسره مسلمان سره. مسلمان به همیشه الله پاک سرخرو ساتي، اوچت ټیټ سره به نه ساتي همیشه به. خو بشرط دا که دا مسلمان په خپلو عیاشۍ کې ډوب نه شو، لکه څنګه چې نن زموږ مسلمانان ملکونه په خپلو عیاشو کې ډوب شوي دي. نو الله پاک دغه ظالمان بیا هغه شانتې چې څنګه به پیغمبرانو باندې رحم نه کولو داسې زموږ په مسلمانانو باندې رحم نه کوي. او زموږ مسلمانان دونه بېوقوف او قمقل دي، قمقل چې د دغې یهودیانو هغه کم پروډکټ چې دي، کم د هغې تیار کړی شوي څیزونه دي، د هغې د کپنو څیزونه دي، لکه څنګه لیز چپس شو، دغه شانتې ډیو شو، او پیپسی شو، کوکا کولا شو، دا 7 اپ شو، مرینډا شو، دا د دې پروډکټ د دې کپنو تیار کړي دي. او دی باندې چې کم زموږ مسلمانان استعمالوي دا قمقلان خلک استعمالوي او د دې د وجې دی باندې عمدقه یهودو ته د دې دغه رسیږي، انکم رسیږي، د دې هغه ګټه ور رسیږي او په هغې باندې دغه میزایلونه او دغه ټکنالوژي جوړوي او زموږ مسلمانان پې ختموي. نو زموږ مسلمانانو کوم دغه قمقلتوب دی. نو موږ له پکار دي چې قرآن باندې ځان پوه کړو، چې کله موږ په قرآن پوه شو موږ به دا د بني اسرائیل دا چې کوم څومره اسرائیل دي، دغه شان څومره یهودیان دي، نصارا دي، یا څومره د دین او د قرآن او د احادیث او د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو او د مدرسو د خانقاګانو او د دینی خلکو دیندارو خلکو دشمنانی موږ به هغه بیا پیژنو که موږ په قرآن ځان پوه کړو. چې په قرآن ځان موږ نه پوهیو نو دغه شانتې به ذلیل او خوار یو. ٹھیک شو جی. نو الله پاک فرمای وضربت او واچول شو یا اوخل شو علیهم په هغوی باندې الذلت، ذلت د ذلت ټاپه پی اوخل شو، والمسکنه د غریبۍ ټاپه پی ویل شو. کله ټول دنیا هم د دې شي کنه، خو د دې زړونه به بیا سپیتوب به پکې وي او نور شیزونو کوشش پکې او دی به زړونه به الله نه مالدار کوي. غنی ګوره غنی هغه ته وایي کنه چې په ظاهر ورسره نه خو زړی مالدار وي، دغه کس ته غنی وي، هغه غنی وي. او مسلمانان الحمدلله غنیان دي، غنیان. الله پاک پکې دا صفت ایښی دی. وباء او هغوی اخته شول. وباء دا باء دا د جمع مذکر غایب صیغه ده، د فعل ماضی، د فعل ماضی د جمع مذکر غایب صیغه ده. باء هغوی اخته شو، دا یهودیان اخته شو. بغضب په غضب کې، بغضب په غضب کې، من الله د الله، دی د الله په غضب کې اخته شول، دی الله په خپل غضب کې راګیر کړي دي، دی به تر قیامت پورې داسې د الله په غضب کې ګیر وي. ذالک دا د الله غضب،
دا د الله غضب، دا ذلت، دا مسکنی بانهم د دې وجنه وو، د دې وجنه چې هغوی، د دې وجنه چې هغوی کانو وو یکفرون انکار کولو والا بآیات الله د الله د آیاتونو. یعنی د یهودیان چې څومره دي د انجیل نه مني، د قرآن مجید نه مني، او دوی په تورات کې د رجم آیاتونه نه منل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم صفات یا کم پیشنګویانې دا چې په تورات کې د هغې نه به انکار کولو. نو دا د دې وجې نه په الله پاک دا غضب نازل کو، او د دې وجې نه چې د الله کم نعمت که نه نعمت من او سلوه د هغې بې حرمتي وکړه، او د حد نه نور تجاوزات یې وکړل. او موسی علیه السلام ته وایي فذهب انت وربک، تو او ستا رب دې لاړ شئ فقاتلا، او دغه عمالقه سره د جهادو کی. انها هنا قاعدون، مونږ به دې ځای کې به وادي سینا کې ناست یو یا به میدان تیغ کې ناست یو، مونږ به دلته ناست یو، ته ځه او ته خپل رب دې ځه او هغه طاقتوره عمالقه سره جهاد کوه. نو دغه هم دوی نافرماني وکړه. بله نافرماني څه وه چې دوی د سخي عبادت وکړو، چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو، نو دوی هلته کې بیا په میدان تیغ کې ځان له سامري ولا سخی جوړ کړو او د هغې عبادت یې شروع کړو. هغه ته به یې سجدې کولې، د هغه نه به سوالونه کول، د هغه نه به خپل مرادونه پوره کول، خواهشات به د هغه نه غوښتل. نو دلته کې ورته وایي وباءو، او هغوی دا یهودیان اخته شول، هغوی اخته شو بغضب په غضب کې من الله د الله جل جلاله. ذالک دا غضب بانهم د دې وجې نه په هغوی باندې و کانو چې وو یکفرون انکار کولو والا، دی انکار کولو. یکفرون دا د فعل مضارع د جمع مذکر غایب صیغه ده، چې هغوی به انکار کولو بآیت الله د الله د آیاتونو. د کم آیاتونو چې هغه کم ما تاسو ته وي تورات به هم نه منلو، او دا د الله د نښو نه یو نښه ده، د الله یو کتاب دی. قرآن مجید منکر دي، دې وخت کې څونه یهودیان چې قرآن نه مني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره صفات او څومره خبرې چې د نبی علیه السلام په تورات کې وي د هغې انکار کولو، او د رجم آیاتونه چې څومره په تورات کې هغه به یې نه منل. ويقتلون، او دا غضب په د بل څه د وجې نه و، د دریو خبرو د وجې نه په دې باندې غضب و. ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، دوی به د الله د آیاتونو نه انکار کولو، د دې وجې نه د الله غضب په هغې باندې مسلط شو. ويقتلون، او هغوی به قتلول النبیین، نبیان د الله پیغمبران به قتلول. ويقتلون النبیین کزکریا و یحیی علیهم السلام، لکه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام چې دوی په ارو باندې داسې سیرلی وو او په ارو باندې شهیدان کړي، یعنې د سر باندې لاره کېښوده د زکریا علیه السلام، او داسې ریبلو تر داسې تر په بالکل بدن یې ولا په منځ باندې نیم کړی، داسې شهیدان کړي په بېدردۍ سره، په بېرحمۍ سره. ویقتلون، دا یقتلون دا د فعل مضارع د جمع مذکر غایب صیغه ده، په دې کې چې کم ضمیر دی هغه دغه یهودیانو ته راجع دی، چې دې یهودیانو به قتلول النبیین، نبیان، د نبی جمع النبیین راځي، نبیین انبیا هم راځي او نبیون هم راځي. دا نبیون چې کله حالت نسبی ته شي نو نبیین راځي. ويقتلون، او د یهودیانو به قتلول النبیین، نبیان، انبیا علیه السلام به وجل بغیر الحق، په ناحقه باندې، یعنی په ناحقه باندې به وجل. ګناه نه خو پیغمبران پاک وي. د حق قتل درې قسمه دی. حق قتل یعنی یو کس چې د اسلام نه مرتد شي که نه او بل مذهب اختیار کی، نو په شریعت کې د هغه قتل کول حق دی، هغه قتلول په حق دی. دویم هغه انسان چې هغه بدکاری وکړي او شادي شده وي، دواړه ښځه او سړی دواړه واده شوي، نو الله پاک حکم دی چې هغه به تاسو رجم کوي. او دریم چې کله یو کس بل کس قتل کی، نو اوس د دغه کس نه قصاص اخیستل، دا قتلول اوس دا حق دی. نو درې قسمه قتل هغه حق دی. یو د قصاص قتل حق دی، دویمه د رجم حق چې کوم حکم دی، یعنی کم انسان بدکاری وکړه هغه رجم شي، دغه مرګ حق دی. او دریمه چې کم دغه دی کم چې یعنی بل کس قتل کو، نو دا کس هم قتل کیږي. نو دا درې قسمه قتلونه دا حق دي. خو یاد وساتئ هغه انسان تباہ و برباد شو چې کم کس هغه به قیامت پورې د هغه نسلونه به ذلیل او محتاج وي،
او رسوا به وي، د الله په غضب کې به اخته وي تر قیامت پورې. څومره نوسي کړوسي او پردي او کودي او دا ټول چې څومره راځي هغه ټول دغه وي جي ذلیل او رسوا به وي، ذلت کې به مبتلا وي او غریبي به په الله پاک راولي، کله به خکای نه او د الله په غضب کې به هر وخت مبتلا وي. هر قسم مرزونه به په خلکو کې وي چې چا دوه قسمه یا پیغمبر را پاسلو دغه خلک قتل کړه، چې پیغمبر په چا غزار وکړو کنه او کم کس قتل کو نو دغه کس په قیامت پر ورځ الله نه بخي او تر قیامت پورې به دغه نسلونه تباہ برباد وي. یا دغه کس را پاسلو پیغمبر شهید کو، پیغمبر شهید کو نو دغه کس په الله تر قیامت پورې ذلیل محتاج او په خپل غضب کې ساتي. لکه څنګه چې يهوديان دي چې د پیغمبران شهیدان کړل، پیغمبران شهیدان کړه او پیغمبر څوک شهید مردار کړي دي. لکه څنګه چې په ابو جهل باندې نبی علیہ السلام غزار کو او په دې مړی باندې نری غونته کې کر خراله او الله پاک مردار کو، الله پاک هغه مردار کو نو تر قیامت پورې داغه نسل الله ال نه چلولو او چې څومره داغه نسلونه ټول به قیامت پورې هغه ذلیل او رسوا او د الله په غضب کې بوي. نو کم کس چې پیغمبر قتل کو یعنی پیغمبر را پاسېدو او هغه کس قتل کو نو دغه کس خاندان تر قیامت پورې ذلیل او رسوا او د الله په غضب کې. او یا دا کس را پاسېدو او پیغمبر شهید کو نو دا کس په همیشه د قیامت پورې په ذلت په محتاجی او د الله په غضب کې بوي. نو دلته کې وای ذالک دا د الله غضب بانهم په دې خلکو باندې د دې وجنو کانوا یکفرون بیاات الله چې دوی به د الله د آیاتونو نه انکار کولو ويقتلون النبیین او نبیان به شهیدان کول ويقتلون او هغوی به قتلول د يهوديانو به قتلول نبیین انبیاء علیه الصلاۃ والسلام بغیر الحق بنا حق باندې. ذالک دا د نبیانو قتل، ذالک د دې د اشاره د نبیانو د قتل ته ده، شهید کولو ته ده. ذالک دا به دی به د پیغمبران ځکه قتلول بما د دې وجنه چې عصوا هغوی نافرمانی وکړه، د يهوديانو نافرمانی وکړه او د پیغمبران حق نه حق باندې په نه حق باندې شهیدان کړل. وكانوا يعتدون او معنا او كانوا يعتدون حد نبوتل هغوی به د حد نوتل مسلسل حد نوزي اوسم د په حد کې نه دي. نو يعتدون دا د فعل مضارع جمع مذکر غائب صيغه، جمع مذکر غائب صيغه. نو دغه کې د کې حکم ضمیر دی د يهوديانو ته او د عصو چې د فعل مضارع د فعل ماضي جمع مذکر غائب صيغه ده، جمع مذکر غائب صيغه ده. د دې معنی د هغوی به نافرمانی کوله، د يهوديانو به نافرمانی کوله او د حد نه به وتل چې الله کوم حدود دی لپاره مقرر کړو چې نبیانو ته به سوای نه، نبیانو خبره ممنئ، د الله د آیاتونو به انکار نه کوئ او تاسو به نور د الله په کم فرامین دي په هغه کې به تاسو ټال مټول نه کوئ. نو دوی لپاره حدود مقرر شوي نو دوی به هغه حدود نه اوړېدل، دا حدود نه به تجاوز کولو، دا غیر به وتل، دا حدود نه به وتل. نو دا کانوا یعتدون حد نه به زیاتېدل یا د حد نه به وتل. نو د دې وجنه چې دوی به آیاتونه د الله د آیاتونو نه انکار کولو. ما د آیاتونو تفسیر وکړو چې آیاتونه څه شی د الله پاک د تورات نه به انکار کولو، د الله کتاب نه، او د قرآن پاک نه د الله د کلام نه به انکار کولو، او د رجم آیاتونه چې په تورات کې کومو يهوديانو به د هغې انکار کولو، د مالدار لپاره به هغه بدل کړل. او یا به چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې کم صفات بیان شوي په تورات کې نو هغه هم دی بدل کړل. نو دا کانوا یکفرون بیاات الله نه دغه مراد دی، دا آیات د الله د آیاتونو مراد دغه آیاتونه دي. ويقتلون النبیین دا غضب په د دې وجه نه چې دی به پیغمبران بغیر الحق په نه حق باندې شهیدان کول. او ذالک دا د پیغمبرانو قتل به بما د دې وجه نه دی کولو چې عصو هغوی نافرمانی وکړه، د يهوديانو نافرمانی وکړه او پیغمبران شهیدان کړه. وکانو یعتدون او دوی به د حد نه وتل، د حد نه به تجاوز کولو چې الله کوم حد دی لپاره مقرر کړو چې دا دې ځای ته به دې کار ته به نه نږدې کېږي، دوی به هغه هم کولو. نو د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالی په دغه کې مبتلا کړل. نو نن درس خو ډېر اوږد شو، خو دا ډېرې لازمي خبرې وي چې د دې زمانې سره د دې وخت سره تعلق لري، د دې وجه نه په دې کې دا ضروري خبرې وکړې. اوس د دې آیات یو ځل بیا لفظي ترجمه کوو. وإذ او هر کله چې قلتم تاسو وی یا موسی علیه السلام لن نصبر مونږ به هرګز صبر نه کوو علی طعام واحد په یو قسم طعام باندې، په یو قسم خوراک باندې. فدعو ای موسی علیه
علیه السلام تو دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج چې هغه راوباسي هغه رب راوباسي لنا زمونږ دپاره مما کوم څیزونه چې تنبت الارض ځمکه راټوکوي د ځمکې نه رازرغونېږي من بقلها لکه ساګ یا سبزیانې وقثائها او بادرنګ وفومها او غنم یا اوږه وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل اتستبدلون آیا تاسو بدلول غواړئ الذي کوم څیزونه چې هو ادنا بیکاره دي معمولی دي بالذي د هغه سیزونو په بدله کې یعنی د هغه من او سلوا په بدله کې هو خیرون چې ډیر غوره او ډیر بهتره دي اهبطوا تاسو لاړ شئ مصرا یو ښار ته فان نو یقینا التبوي لکم ستاسو دپاره ما کم سیزونه چې کم څه چې سألتم تاسو غوښتلي دي کم سیزونه چې تاسو غواړئ د کم سیزونه چې تاسو سوال کوئ وضربت او وخلی شو علیهم په هغوی باندې الذلة ذلت والمسکنة او غریبي محتاجي وباءوا او دا يهوديان اختشول بغضب په غضب کې من الله د الله په غضب کې دا يهوديان اختشول مبتلا شول ذالک دا د الله غضب ذالک کې دا اشاره د الله غضب ته دی ذالک دا د الله جل جلاله دا غضب بانهم په هغوی د دې وجې نه وو کانو یکفرون چې هغوی به انکار کولو بآیات الله د الله جل جلاله د آیاتونو ویقتلون النبیین ویقتلون او هغه یهودیانو به قتلول النبیین انبیا کرام علیهم السلام بغیر الحق پنا حق باندې ذالک دا د نبیانو قتل بما د دې وجې نه به کولو عصوا چې هغوی نافرمانه وو هغوی نافرمانی وکړه وکانو یعتدون او د حد نه به زیاتې کولو د حد نه به وتل یعنی د یهودیانو دا نافرمانی وکړه چې پیغمبران یې قتل کړل ٹھیک شو یهودیانو نافرمانی وکړه هغوی کې د عصو کې چې کم ضمیر دی هغه د یهودیانو ته راجع دی چې د یهودیانو دا نافرمانی وکړه او د حد نه ووتل چې پیغمبرانو ته ورنږدې شو د قتل په اراده باندې نو تقریبا په یو ورځ کې دی 300 پیغمبران شهیدان کړ 300 تر دې پورې راځي چې په بیت المقدس کې به په منبر باندې یو پیغمبر ولاړو او د تورات احکامات به بیانول یا به د انجیل احکامات بیانول نو دی به ورلل او هغه به شهید کو نو په یو ورځ کې صرف پوره ورځ کې نه د سهار نه غرمې پورې مفسرین لیکلي د سهار نه غرمې پورې دی درې سوه پیغمبران شهیدان کړي دا دونه ظالم قوم دی نو نن څنګه په فلسطین باندې لګیا دي دغه شان ورسره په اردن باندې اخوا و شا کې کون نور لیبیا او لبنان وغیره د ملکونو کې چې دی کم ظلمونه کوي او دې وخت کې دلته زموږ د ایران پورې رسیدلی نو دا دغه نا اهله خلق دي چې په پیغمبرانو رحم نه کړي نو په موت باندې بس رحم وکي نو دا زموږ د نن ورځې درس دی امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام